أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله پاک څومره پیغمبران تیر شوي دي، هر پیغمبر ته په خپل وخت کې اعلان کړی دی، یا ایها الرسل، اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات، حلال او پاکیزه خوراکو کې، او بیا واعملوا صالحا، اغه عمل وکې چې کوم عمل الله ته خوښ دی، نیک عمل. لومبه خبره دنیا کې چې سړی ژوند تیری او د نیک عمل کې انسان خو پیدا شوی نیک عمل لري، نو د نیک عمل نه مخکې به د ځان له د خوراک بندوبست کوي. بغیر د خوراک نه خو د ژوند نه برابرېږي، او چې ژوند دی برابر نشي نو دی به بیا نیک عمل څنګه وکړي؟ نیک عمل اله بنده کوي چې د صحت دی، نیک عمل به اله بنده کوي چې د ژوند دی، نیک عمل به بنده له هغه کوي چې دی برابر. نو د روغ صحت لپاره خوراک ضروري دی. بې د خوراک نه انسان جمدی نشي پاتې کېدی، او بې د خوراک د انسان وجود برابر نشي جوړېدی. چې ته خوراک ونه کې ته به نیک عمل څنګه وکړې؟ نو خوراک کې الله اعلان کړی ټولو پیغمبرانو ته چې حلال او پاکیزه صفا سوتره خوراک کوي. قسم دې په حلالو کې چې کوم برکت دی په حرامو کې نشته. هر چا له خدای پاک د رزق بندوبست کړی دی. چې کوم انسان دی ډېرې دا نه وایي چې زما د رزق بندوبست نشته، نه، رزق خدای هر چا له مقرر کړی دی. دی لا د مور په ګېډه کې و چې د له خدای روزي مقرر کړې ده. حدیث پاک کې راځي چې کله انسان د مور په ګېډه کې 4 میاشتې تېرې کړي او الله فرشتې ته حکم وکړي چې ته پکې ساه واچوه، نو فرشته د الله نه د یو څو خبرو تپوس کوي. یو پکې دا دی چې مر رزق الله د رزق به څومره وي، څه به خوري. ګوره ما لفظ استعمال شوی دی. نو فیکتبو دی لا د مور په خېټه کې چې د روزي ولیکلی شي چې دی به څومره روزي خوري او څه به خوري تر مرګه پورې، دا ولیکلی شي. نو روزي خو ستا دپاره مقرره ده، هغه کې خو دویمه شته دی نه چې کومې روجې د له خدای مقرر کړي دی به خامخا خوري. اوس اختیار ستا دی چې په حلال یې خوري که په حرام یې خوري. دی کې انسان مکلف دی چې کومې اوبه د له خدای مقرر کړي به خامخا څکې. اوس ستا خوښه ده که د ډنډو به څکې، حلال څکې، پاک څکې او که پلیت څکې. زه به یو مثال درکم، لکه یو ځای کې یو چینه ده پاکه او د هغې اوبه تاله مقرر دي چې دا به څکې، دومره لیټر اوبه به ته در ورځې څکې، دا به لازما څکې. اوس ستا خوښه ده که د دې چینې نه ځان ته لختې په پاکه ځمکه کې راولې او که په ګنده ځمکه کې راولې. نو موږ ته شیطان دا ګنده ځمکه خوښه کړې ده. موږ ته شیطان وایي چې په دې ګند په دې ډیران کې دا لختې راوله، په دې ګنده ځمکه کې راوله. ګورې په دې کې که دې رانوست د اوبه درته نه راځي، که په دې ډیراني لاره د لختې رانوست نو د تندې به مړ شي. نو موږ په هغه ډیراني لار کې او په هغه ګند کې لختې وباسو نو ځان له اوبه راولو. هلکه په پاکه ځمکه کې ولې نه وباسې چې صفا پاکیزه؟ نو شیطان وایي نه دا لار ده، هغه نه ده. خدای وایي هغه ده، دا نه ده. نو موږ د شیطان منو، د خدای نه منو. اوبه خو همغه به تاله خامخا راځي. نو په پلیته او په ګنده او په ډیراني لار ولې ځان ته لختې جوړی؟ چې کوم رزق د له خدای مقرر کړي قسم دی همغه به خوري. ما راته قسم وخوړ، دا د حضور پاک وینا ده. نو په ګندې ولې راولي، په پاکه ولې نه راولي؟ زمارونو حلال لږ څیز کې چې کوم خیر او برکت دی، قسم دی که په حرامه په لکونو کروڑونو کې هغه خیر او برکت وي. په حلال الله خوشحالیږي. د حلال نه چې د کوم وجود او کوم غوښه زرغونه شو جنت ته به ځي، او د مردار حرامو نه چې کوم غوښه زرغونه شي نو دوزخ ته به ځي. د حلال رزق برکات ته تننوي. زمونږ د دین په امامانو کې یو دوی امامان تیر شوي دي. یو ته امام شافعي رحمت الله علیه،
یو تا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. دا امام احمد ابن حنبل پا دے طولو امامانو کے کشر امام، مشران امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک صاحب دے، او امام شافعی و احمد ابن حنبل کشران دی. خو بیا پا دے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مشر و احمد ابن حنبل کشر، او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ استازمو او امام احمد ابن حنبل شاگردمو. دی دا حضور پاک دا ہجرت پا 164 سال یو سل او سلیرشتم ہجری کی پیدا شوے. 164 یعنی دا پیغمبر مبارک دا ہجرت دا واخلا دا پیدائش پونے 164 سالو یو سل سالورش پیتا دے پیداش. مور تربیتو کا زکا پلاری مڑو دی دا 2 کالو چے پلاری مڑ شو مور تا پادش او پا عراق کے پیدا شوے دی. ہو عربی گورے اگا زمانہ کے دا عراق دا کوفیہ و دا بصری دا علاقہ فارسی وا، دا فارسیانو دی بفارسی وی. دا رستو بیا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ چکل کوفی تراغی نو دا دنیا صحابہ و سر رالل او دیر تابعین رالل نو دی خلق بیا دا غوین عربی زدکلا نو دا بیا بازی پکے عربیون نسلو اغا پلار و نکا او مین دی دا عربو نراغلی و دلتا و سیدل او چا دلتا عربی دا غوین زدکلا نو دی عربیون نسل و پلارم عربیو او دا شیبان و شیبانی نسل او مورم عربی وان نو پا یو سل سلورش پیت ہجری کی دے پیداش دے لا ماشومو چے پلارے مرشو ٹول تربیت ایک ورے مور کرنے مور چے صالح یو دیندار نو دا بچی نا ملغلر جوڑے دیش او مور چے بیدین بدعمل نو دا بچی نا ملغلر نشی جوڑے دے دا بچی نا گن جوڑے گے بیا لو پرتے جوڑے گے. نو دا سے زمانہ تیر اکل زمارونو چی پا غربت او پا غریبے وقت تیر کر دیر پا غربت مزدوری بے کولا او سبق بے وے علم بے حاصلو علم بے حاصلو علم او گرزے دبا او اغا زمانہ کی جی سمر دنیا و پاگے او گرزے تا مکے تا مدینے تا یمن تا کوفہ بسرق بخپل علاقے وے دیکھیں او گرزید او دا دیرو غٹو غٹو علماؤنا محدثینونے دا حضور پاک حدیث پس دا کول حافظ الحدیث و سیب دا رسول اللہ مبارک او دا صحابہ و تابعینو چکم مرفوع موقوف و مقطوع روایات تی نو ملالی قاری لس لکویلی دی وی دا لس لکو روایات و دا حدیث و حافظو او حافظ ابن حجر وینا دا شپارس لکو احادیث و حافظو شپارس لکا روایات مرفوع موقوف مقطوع دا منگ طالبان پی پوئیں گے خود شپارس لکو احادیث و دی حافظو دا قرآن شریف حافظ دیر نیک سڑیو دیر پارسا سلویخت کالا پس گوری دا وعدہ کرے دا سلویختو کالو پوری دا وعدہ نکاو وی علم طلب کم رستو با وعدہ کم دا گیو حدیث دا کول ولی چه وعدو کم نو بیا خوزا علم نشم حاصلو لے بیا خوزا دا وطن سفر نشم کولے نو دا 40 سال نپس وعدہ کرے سلویختو کالو پوری وعدہ نکاو او لگیو او دا علم پا طلب کے او دا حضور پاک حدیث پیزان سر لکل یو کتابی لکل مستند دا امام احمد ابن حنبل او نور بلا کتابون لکلی دی او احادیث تا رسول اللہ مبارک بے یادول ہم زمارونو زما مقصد دا دا اغاطول واقعات تا تنمیم دا دا در تویما چه دا بمزدوری کولا غریب او علم بے حاصلو غریب انسان امور غریب ہوا لیکن دا حرام نیزان ساتا حلال بے خوڑا حرام خود سکے چی مشتبه شینے دی چی کم شیز کے اشتباه باوا دا غین امزان ساتا او مولا لقاری دا پا واقعیتو که واقعی لکلی دا وی اوزل کور کے ناستو نو بی بی تیوی وی روڑای راوڑا نو روٹای والا راوڑا نو چی روٹای و تکی خو دا او دا اچا تکلا نو وی دا دی روٹای نا خمال دا حرام و بوئی رازی دا کشب خواندو حالانکہ دا ڈوڑے نا چالا بوئی کم دے ورزی دا حرام و دا حلالو دا خو اللہ تا پتانا خود نیکانو خلقو تا بعد وقت کے اللہ پا کشفو کی
هغه څیز چې په دې سترګو نه محسوسېږي، په دې پوزه نه محسوسېږي، په دې غوږونو نه محسوسېږي، دړه په پوزه او دړه په سترګو او دړه په غوږونو ورته الله هغه وښایي. د کشف خاوندو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی، 100 کرته، 100 بار. دا حافظ ابن کثیر هم لیکلی دی او دا نور علما هم لیکلی دي، 100 کرته الله په خوب کې لیدلی دی. او چې پس یو کم 100 کرته ولیده که نه نو پړه کې سوچ کوي وی الله که دې ځل مې ولیدنې او تپوس په ده نه کوم، خو خدای چې هغه تپوس راته په خوب کې را یاد کې. ځکه بعضې وخت کې خوب کې خو د سړي خپل اختیار نی، نو چې په 100 کرته رب العالمین په خوب کې ولیده نو هغه خبره ورته خدای په خوب کې ور یاده کړه. نو د الله نه یې تپوس وکړه، وی الله هغه څیز راته وښایه چې بنده پې تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي. ګوره داسې تپوس کوي، دا تپوس